په دنیا کې بنی آدم په ښکلې او قیمتي نسبت باندې اوچتیږي او په خراب نسبت باندې غورځيږي. د انسانانو قیمت ډیر زیات سیوا کیږي، بلکې د هر څیز چې نسبت د لوی شي سره راځي نو اوچتیږي او چې د کمزوري سره راځي غورځيږي. بس ګوره ښه یو سپین کاغذي بس غورځيږي په ځمکه به پروتي څوک پسې نه کوي، خو چې کله په هغه کاغذ باندې په کارخانه کې د قرآن یو صفحه چاپ شي نو بیا مونږ سترګو پورې لګو او پاس په خانه کې اکدو چې ښکته ونه غورځېږي. او دا خو لا کاغذي، بعض اوقات مونږه ځان له جامې واخلو نو د هغې نه کمیس پرتوک جوړ شي او یو لیش کپړه پکې پاتې شي نو کله دا ښځې ولګي او په کورونو کې د دغه کپړې نه قرآن مجید لکه سوړی جوړه کړي نو دا کپړه ګورې اقا کپړه ده چې کومه نه زمونږ کمیس جوړ شوی دی، کپړه خو هماغه ده، خو تاسو خپله زندګۍ کې چېرته خپل کمیس پرتوک ښکل کړي دي؟ بلکې خو پلیتېږي ډېر کرتی. او هغه کڅوړی چې کومه قرآن ته اچولی شوې ده نو هغه چې خلک المارۍ نه راواخلي کورونو کې عموما نو خلک اول هغه کڅوړی ښکل کړي نو دا د دې کپړې خپل کمال خو نه دی که نه، دا یو نسبت راغلی دی د قرآن کریم سره. نو په دغه حواله درته یو مسله وکومه، دا خو مې درته عامه خبره وکړه. زمونږ ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو حرف ولوسته د قرآن نو څو نیکۍ دي؟ لس که نه؟ لس نیکۍ دي. او دا لس نیکۍ د بسم الله د سین نه شروع شي او د والناس د بسم الله د بې نه د والناس د سینه پورې، ټیک ده که نه؟ په هر حرف لس نیکۍ دي. او دی خو پکې مستثنا کړی نه دی چې په دې حرف به پکې نه ورکوي، دی خو پکې نه دی ویلی چې په دې الفاظو کې به په دې الفاظو باندې به نیکۍ نه ورکوي او په دې به ورکوي، داسې خو پکې نه دی ویلی. نو چې د بسم الله نه سړی شروع کړي د بین والناس ته ورسوي نو په هر حرف باندې لس نیکۍ شوې، ټیک ده؟ نو په دې قرآن کې خو د فرعون نوم راغلی دی او په دې قرآن کې د حامان، د قارون، د ابلیس، د ابو لهب، شیطان، دا ټول ټکي پکې راغلي دي. نو چې بني آدم تلاوت کوي او د فرعون نوم واخلي نو 50 نیکۍ ورته میلاو شي. ګوره چې د حامان نوم واخلي نو 50 نیکۍ میلاویږي، چې د قارون نوم واخلي نو 50 نیکۍ میلاویږي، چې د ابلیس نوم واخلي نو 50 نیکۍ میلاویږي. شیطان کې هم 5 ټکي دي او ابو لهب ډیر ناکاره و، هغه کې 6 ټکي دي، تبت یدا ابي لهب، هغه 15 نیکۍ میلاویږي. خو هسې نه چې تسبیح راواخلی وایي چې شیطان 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 شیطان، او هسې په هر شیطان 50 نیکۍ دي، فرعون، قارون، حامان، ابو لهب، او سړی دا تسبیح اړوي چې په هر باندې 10 نیکۍ 50 نیکۍ دي. دا چې د تلاوت په دوران کې سړی ووایي نو الله فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس. نو دا مې د دې پورې ووي
چې ابلیس به په مستقبل کې په قیامت کې به دوزخ ته ځي، یقیني ده. او فرعون او قارون او حامان او ابو لهب دوزخ ته تللی دي، او کافران او مشرکان او دوزخ ته ځای دی تللی دي وته، خو صرف د هغه نوم نسبت قرآن سره دی چې هغه نوم قرآن کې راغلی دی. نو د هغې د وجې نه د هغې په نوم غشتو نیکۍ میلاویږي. نو ما وی چې د یو کافر مشرک چې هغه دوزخ ته تللی دی، د هغه د نوم په اغشتو باندې آدم ته 50 نیکۍ میلاویږي. نو چې څوک د ایمان په حالت کې په یاد و یاد کی، هغه له به الله څه ورکوي. چې څوک په یاد و یاد کی او ایمان پې لري، د ټولو نه لویه خبره دا ده. او بیا چې په د خپل استعداد مطابق عمل کوي، هغه له به خدای څه ورکوي. یو مسله درته کومه ښه. اللہ پاک فرمائی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. زمونږ د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی و، او د هغه نوم عبدالله ابن عباس و. او دا د رسول کریم د تره زوی مو، او د پیغمبر پاک بی بی میمونه دا د عبدالله ابن عباس ترور وه، د مور خورې وه، د مور. مونږ ته پښتو کې خو د مور خور ته ترور وایي، او د پلار هغې ته هم ترور وایي، خو صوابۍ کې د پلار خور ته ماسي هغه وایي، پپو وایي، او د مور خور ته ماسي وایي. نو دا د ماسی چې ده، نو دا د نبی کریم بی بی وه. نو د ده ورکره یو پیره شپه وه د ماسی کره، میمونې بی بی کره. وی د شپې نبی کریم مبارک را پاسېده او تهجد کول. نو ما ورته زر لوټه ډکه کړه. نو چې د اودس ماتې نه فارغ شه او دی خوا راغی، نو تیارې اوبه ورته پرتې وي. نو د میمونې نه تپوس کوي دا اوبه چېرته وې؟ نو هغې ورته وی دا د هلک درته لوټه ډکه کړې ده. غلام یې ورته ووایي، وی دا د غلام هلک ته وایي. وی چې دی واورېده چې ښه دا ده ادې وړوکی و، د له 7 کالو. یا خدای ته مې د توبې نو دته دنیا کې جنت میلاو شه په دې خبره ښه. او هغه داسې چې وی دی څنګه واورېده چې پیغمبر پاک چې دا لوټه ده ډکه کړې ده، نو یې ما ته وی چې لکه وی چې ما ورته داسې وکاته، نو دا دواړه لاسې راته داسې خواره کړه چې راشه دې خوا. نو ما وی دا لاسونه راته داسې خواره کړه، او جوړ ما ور منډه کړه. نو ما هم ترېنه لاس تاو کړه، ما نه یم لاس تاو کړه. نو ځان پورې داسې راجوخ کړم، او د سینې زما د سینې پورې کلکه یو ځای شو، او ما نه داسې لاس تاو کړو. دا په دنیا کې جنت دی که نه؟ نو وی بیا زما په دې سینې باندې لاس کېښود داسې. نو وی دا دوا یې وکړه، اللهم علمه الکتاب، خدای دې په خپل کتاب پوهې که، وفقهه فی الدین، او الله دته په خپل دین کې فقاهت نصیب کا. یاره وی سم په دې سینه کې مې دروازې کولو شوې، د علم دروازې مې په سینه کې کولو شوې. نو دا آیت چې درته ما کوم ووایي که نه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه، دا چونکې د مجلس کې دا مولا دی، دا مولا دی، دا هم دی، دا هم دی. نو عبدالله ابن عباس وی په دې کې یو قرت دا دی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، وی یو دا قرت دی. او د عبدالله ابن عباس دا خبره په تفسیر معالم التنزیل کې امام بغوی کړی ده، چې ابن عباس وی چې د دې کې یو قرت دا دی چې لقد جاءکم رسول من انفسکم،
او د انفس مطلب دا دی چې دا پیغمبر پتا سو کې د ټولو نه نفیس ترین انسان دی. د من انفسکم دا مطلب دی چې دی پتا سو کې یو دی، لکه بشر دی، بنی آدم دی، د وجود ظاهر بنی آدم موجود دی کنه، د مور پلار نه پیدا شوی دی، ظاهري وجود بنی آدم بشر دی، بشر دی کنه، فرشته خو نه ده او څه جن هم نه دی، بنی آدم دی. نو من انفسکم اوی د دې د تم یو پس منظر مت اواله که بیا مې توجه تا طرف ته کېږي مه کوه. دا ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړه کړه، نو هغه په مونږ کې هم داسې وي چې چېرته یو وړوکي که نه یو ښکلی کار وکړي نو خلک وایي چې هلکه که دا کار دی وکړه که نه نو تاله به زه انعام در کومه. د وړو ته پلارانو ویلي که نه چې انعام به در کوم. نو یو هغه انعام چې هغه خلک په خپل طبیعت ورکوي، او کله کله داسې مې چې هغه پلار ورته وایي چې ستا څه خوښي نو ما ته ووایه چې ستا څه خوښي، داسې ومي. نو ابراهیم علیه السلام ته خدای پاک وی دوه انعامه به درکړم، یو زما په خوښه یو ستا په خوښه. نو هغه نه امتحانونه واغشتله او هغه په امتحانونو کې 100% پاس شخه. فاتمهن، ګوره د اتمهن مطلب دا دی چې نمبر یې 100% واغشته. نو یو انعام دله زه در کومه، او هغه انعام سو هغه دا د قرآن کې بیان کړی، قال انی جاعلک للناس اماما، تا به زه د پوره انسانیت امام کم، د پوره انسانیت پیشوا به دې کم. وایا ستا څه خوښ دی اوس؟ نو که هغه زمونږ په شان یو دنیادار وی نو هغه به ورته وایي چې ښه ډېرې پیسې، او که دیندار سوچ سړی کوي، دیندار خو خود پیغمبرو د خدای خو هغه ته د جنت سوال هم ونه کړ، هغه ورته وی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم. یا خدایا بیت الله ما جوړ که زما په اولاد کې رسول الله ته راولېږه. نو د دې وجې نه پیغمبر پاک فرمایلی دي انا دعوت ابي ابراهیم و بشارت اخي عیسی، زه د خپل پلار ابراهیم دعا یم، د خپل رور عیسی علیه السلام بشارت یم. نو پیغمبر پاک الله راولېږه نو د نیکه په دعا یې رالیږلی د ابراهیم علیه السلام. نو ظاهر ده چې هغه بشر نو خو دی هم بشر دی، نو بشر دی. نو من انفسکم څه معنی چې په تاسو کې یو دی، دا که په اردو کې سړی وایي نو داسې به وایي چې تم میں سے ہیں. خو ابن عباس وی من انفسکم کنه، نو په تاسو کې دی، خو په تاسو کې د ټولو نه نفیس ترین، پاک ترین، بهترین، اعلی ترین، افضل ترین، اشرف ترین، انور ترین. ٹھیک شو؟ نو په تاسو کې اوس تاسو دا ټکي زوتیږي، په تاسو کې دی خو ستاسو په شان نه دی، بس دا مطلب شو. من انفسکم دا مطلب دی چې په تاسو کې دی، او د من انفسکم دا مطلب دی چې ستاسو په شان نه دی. ګوره هغه بل شان دی. مثال درته وایم، مثال درته وایم، مونږ د ټول خدای پاک مکې مکرمه مدینه منورې ته بار بار بوځي، نو دلته په دې لارو کوڅو کې د دنیا کاڼي پراته دي، د ملکو په لکونو کاڼي د پټلې په غاړه پراته. تاسو چې تا کاڼي خپل کړی دی نه په کاڼي څوک څه کوي؟ او حجر اسود چې خلک خپل کړي نو بیا به څنګه چلی؟
پیغمبر د خدای ویلی دی له عینان وله لسان د حجر اسود دو سترګې دی یوې ژبه ده چې چا په خپل زندګۍ کې د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت یو پیر خپل کو د قیامت په میدان کې با حجر اسود په دغه ژبه د لپاره شفاعت کوي. نو سوایا حجر اسود کانه دی کنه دی کانه دی کاڼې خو دی که نه حجر څه ته وایي کاڼې ته وایي نو کاڼې خو دی خو د کاڼو په شان نه دی. یوه دا دلته د بمبو کې اوبه دي که نه نو څوک پې استنجا کوي او څوک پې لامبي او څوک یې نالۍ کې تویي او څوک څه کوي او د زمزم هغه اوبه دي ښه چې د هغې باره کې د خدای پیغمبر ویلی دی ماء زمزم لما شرب له چې چا په کم نیت اوس کلی هغه نیت به الله پوره کوي. نو زمزم اوبه دي خو د اوبو په شان خو نه دي که نه. نو اوس به دا فارموله راوړو او پیغمبر پاک سره به یې کو. نو رسول الله مبارک بشر دی خو د بشر په شان نه دی. زمونږ استاسو د ټولو مور عایشه رضی الله عنها وی نبی کریم مبارک د سار سنت وکړه او بیا لږ شان سم لاسته نو دونه ودشه چې خړلارې شروع کړه لږ شان خړلارې چې دی نو دا د صحت علامت دی ګورې ښه دا هم ګورې یاد کې لږ شان خړلارې چې دی دا د صحت علامت دی او دا یو نیم سړی و چې خړلارې شروع کړي تو سړی و چې د دې کوټې نه وتښتی دی ملکې په مخ اغشتي ته به وایې موټر سایکل یې نوی اغشتي دی د رننګ نه وباسي نو دا ډیر زیات خړلار خو نقصان دی او لږ شان نفخ چې دی نو دا خیر دی. نبی پیغمبر پاک لږ شان ته خړلار کو وی په دې کې بلال راغی او نبی کریم ته وی صاحب د فرض ټایم دی او رسول الله مبارک پاسې ده او دا چې کوم ریاض الجنت ته وی دې ته ورغی او بس په مانځه ودرېد خلکو پسې شاته ودرېد نو رسول الله نو دوه رکعاته وکړه د سار ابس بیا چې کور ته راغی ما ورته وی چې صاحب مونځ هم به اودس وکړو ځکه تاسو خو اودس شوي وی خړلار هم کو وی ما ته وی چې عایشې تا ته پته نشته تنام عینای ولا ینام قلبي زما صرف سترګې اودې وي زما زړه بیدار وي د دې وجې نه زما په خوب باندې اودس نه ماتېږي. نوم النبي عند الامام الاعظم لا ينقذ الوضوء حتما فاعلمي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دی چې د پیغمبر په خوب اودس نه ماتېږي د دې وجې نه په 24 غنټې کې یو سکند داسې نه راځي چې د رسول کریم زړه د الله نه غافل شي. نو اوس خوب ولا ورزي ولې اوس را کوه که نه جواب انا په دغه ژبه کې وایم د قرآن په هغه ژبه کې خوب ولې ورزي من انفسکم او په هغه خوب باندې اودس ولې نه ماتېږي من انفسکم. دا یو مسله شو. دویمه اوس درته کومه د پیغمبر پاک د حج په موقع باندې سر مبارک خریلی و او ابو طلحه له هغه ویښته ورکړه دا د انس پلندرو ښه پلار یې نو د انس پلار چې و که نه هغه مشرک مړ دی ګورې انس ابن مالک چې دا مالک کوم دی دا مشرک مړ دی نو د ده د مور ام سلیم پاتې شوه نو بیا ورپسې ابو طلحه د نکاح پیغام ولیږه نو دې ته په پښتو کې پلندر وایي او هغه چې کوم بچي یي هغه ته پرکټې وایي نو دا ګورې د ابو طلحه پرکټې دی دا انس نو هغه وی ابو طلحه له هغه ویښته ورکړه او ورته وی اقسمه بین الناس دا ویښته په خلکو کې تقسیم کا نو هغه دا ویښته تقسیم کړي دی او دنیا کې ځای په ځای د خلکو سره دا ویښته د نبی کریم مبارک پراته دي. نو د دې نه څه ویښته د ام سلمې کرو بخاری کې حدیث دی پیغمبر پاک
د وفات نه پس چې په مدینه منوره کې څوک بیمار شو نو هغوی به سوال جواب راولېږه د ام سلمې کره. ام سلمه د رسول کریم بیبي وه. ام سلیم چې دا ګورې د انس مور هغه جدا ښځه ده، نو دې کره به یې سوال جواب راولېږه. نو دی به د رسول الله مبارک هغه ویښته په اوبو کې وواله، هغه ویښته به بیا ځان سره واپس کېښوده او هغه اوبه به یې هغه مریض باندې اوسکولې. هغه چې به اوبه اوسکلې سړی به راپاسې جوړ وشي. نو په وجود مبارک باندې ویښته ولیدي وایه که نه من انفسکم، او هغه ویښتو کې شفا ده ځکه چې من انفسکم. دریم مثال هغه دا دی چې دا ام سلیم چې ونه یو پیره د نبی کریم دی کره تلی نو اوده شوی و انس دی کره، نو د سر مبارک ته د لاس داسې ایښی و، نو دی باندې دا خوله راسې راغلی څاڅکې راغلی. نه دی سر ته چې راورسېده نو دا ورته ناسته وه ام سلیم، نو هغه څاڅکې په بوتلګي کې ځان سره هغه څاڅکې محفوظ کړه. نو دی باندې د نبی کریم سترګې وغړېدې. نو ورته یې وی ام سلیم دا څه کوې؟ ورته یې وی چې دا زه ستاسو خوله جمع کوم ځان سره. نو وی په دې څه کې؟ وی مونږ په کور کې ځان له خوشبويي جوړو، نو چې کومه خوشبويي هسې عامه جوړه کړو نو هغه یې ورځ نیمه کار کوي، او چې په کومه خوشبويي کې مونږ ستاسو د خولې څاڅکې واچو په زمانو د هغې نه هغه خوشبويي نه ختمېږي بیا د چا، ځکه چې ستاسو د خولې په خپله یو خوشبويي ده. نو په وجود باندې خوله ولې راځي؟ من انفسکم. خو د هغه خولو نه د مشکو او د زعفرانو په شان بوی ځي ځکه چې من انفسکم. نو دا خو مې درته یو د حجر اسود مثال وی، یو مې درته د زمزم مثال وی، یو مې درته د پیغمبر پاک د ذات وی، او بل درته د قرآن شریف ویم. نو دا کتاب دی که نه دی؟ او کتاب دی، په کتابونو کې یو کتاب دی که نه بل څه دی، خو د کتابونو په شان نه دی. نو ما درته ووایي چې د دې خو په هر حرف لس نیکۍ دي، نو فرعون چې وایي نو 50 نیکۍ دي، خو تلاوت دوران کې ګورې ښه. ما درته ووایي چې سړی تسبیح راواخلي چې فرعون 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 ابلیس ابلیس. او بیا د دې دا یادول نه دی، دا ګورې صرف د دې امت خاصه ده. ګورې ښه دا د دې امت خاصه ده. دا الله پاک په دې دنیا کې هیڅ یو امت ته د خپل کتاب د یادولو وس نه دی ورکړی. زموږ ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 10 کال باندې معراج له ختلی و، د نبوت په 10 کال. نو 50 منځونه پې فرض شو. یره خو د موسی علیه السلام د خدای پاک په جنتونو کې نور په برو خېچي، مونږ سره ډېره ښېګړه کړې ده. وی ورشه وی د خدای نه سوال وکړه چې دا درته کم کې ما ته د خپل امت تجربه ده، بیا به یې نشي کولی. ښه شو چې 50 منځونه نه کړي، دا امامان تاسو په 8000 روپۍ بیا ساتلی شو، دی خو به 8000 تنخوا غوښته، او دا خو به په جمعې کې د سړي بل کار نه، خو به زوزه او نه وزه چې 2 رکعاته مو که نه نو 100 رکعاته نفل مونځ به تباه برباد به. نو بس ویده به راته وی چې ورشه سوال وکړه، او ما به سوال کوو، او خدای به راته 5 که 9 چکرې مې ووالې. نو 9 5 45 منځونه کټ شو. نو چې 5 پاتې شو، نو آخر کې هغه وی ورشه بیا ورته سوال وکړه چې نور بیخي د بېغمه کولو. وی ما ورته وی چې راجعت ربي حتی استحییت منه، دونه ډېر پیرې لاړم چې اوس راله حیا راځي. بس دی وی چې څنګه مې دا ووی، صحیح بخاري کې راغلی دی، وی الله پاک د طرف نه وویلی شو چې انه لا يبدل القول لدي انها 5 وانها 50. زما پیغمبر زما خبرې بدلیږي نه، چې کومه فیصله مې کړې ده په هغه په فیصله خو ستا دا خوله راته ډېره ګرانه ده.
فیصله مې د 50 تو کړې وه خو ستا خوله ګرانه ده د دې وجې نه اوس به کوي 15 ثواب به د 50 تو واړو ورکوم نو ما ته نه سوال وکړ دا سوال دی ناشنا سوال دی ما وی یا رب ما بعثت نبیا الا اکرمته بشیء خدایا چې تا کم پیغمبر عمره لېږلی دی نو هغه له د یو خاص صفت ورکړی دی هغه صفت دی بل نه دی ورکړی ګوره سلیمان علیه السلام په هوا الوته د تخت د پاسه د موسی علیه السلام خو نه دی الوتی او موسی علیه السلام سره برای راست خبرې شوې وي نو بل پیغمبر سره نه دی شوي نو د هر یو داسې خصوصیت دی چې هغه په بل کې نشته جعلت ابراهیم خلیلا تا ابراهیم علیه السلام خپل خلیل جوړ کړی وکلمت موسی تکلیما او موسی علیه السلام سره د خبرې کړې وې کلیمو واحییت لعیسی الموتى او عیسی علیه السلام لدی مړي جم دی کړیو وکانه یبرئ الاکمه والابرص باذنک او ما درزاد لاندې به جوړول او برک به جوړول ستا په حکم باندې وسخرت الجبال لداود وألنت له الحديد داود علیہ السلام ته د غرونه مسخر کړي او اوسپنه د وته نرمه کړي و ولسليمان الريح والشياطين سليمان علیہ السلام ته د پیریان او هوا مسخر کړي فماذا جعلت لي زما د پاره د سکړي یعنی زما داسې یو خصوصیت چې په بل چا کې نشته وی ما ته وی چې یا محمد یا خدای توبه مې دی خدای دې وکړي چې دا خبره ټولو سمجھ ته راشي وی ما ته وی یا محمد اما ابراهیم فخلیلی و اما انت فحبیبی وی محمد ابراهیم زما خلیل دی او ته زما حبیب د دې خلیل او د حبیب په منځ کې فرق څه دی چې دا فرق سړی نه پیژني نو بیا به ورته څه پته لګي چې ښه څه مطلب نو فرق زده کول پکار دی او د دې فرق د زده کولو دپاره به اول یو بل فرق زده کړې هلکه زده کړې زمونږ د ټولو څه خیال دی چې په پیغمبرانو کې د ټولو نه ښکلی څوک و یوسف علیه السلام که او هم بالکل بېشکه زمون خپل پیغمبر ویلی دی ویزه چې معراج کې اسمان ته وختم او ما یوسف علیه السلام ولید نو ما ته هلته دا علم راکړی شه چې د پوره کائنات علم دا حسن چې په نیم تقسیم کې د باب آدم نه تر قیامته چې د څونه انسانان دي چې د دې ټولو ښایست په من نیم کې نو نیمې د ټول کائنات باندې تقسیم کړی دی او نیمې یوازې یوسف له ورکړی دی چې دا دی بله څنګه ویره زلیخې ته دونه ګناه نه وه ګورې نو بس هغه چې کوم دی نو خو یوسف علیه السلام ته حسین وی ګورې ښه هغه ته حسین وی او زمونږ ښکلی پیغمبر ته وسیم وی دا هغې ته حسن وی او د رسول الله هغې ته وسامت وی او دې دواړو کې دا فرق دی چې حسین ښکلي ډېر زیات ښکلي خو د هغه ښایست په ځای ولاړې ګورې او وسیم هغې ته وی چې ته ورته ګورې او دی څنګه ښکلې ښکاري نو که سترګې دې پټې کړې او بیا دې کلو کړې بیا د هغې نه ډېر ښکلې ښکاري هر لحظه د هغه بلې لحظې نه سیوا ښایسته ښکاري او د هغې دا وجه ده چې الله پاک ویلی دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله هم لګیا دی او د الله فرشتې هم لګیا دي په خپل پیغمبر باندې درود را لیږي نو چې څونه الله او د هغه فرشتې درود وایي نو دونه زمونږ د پیغمبر په درجاتو کې هم اضافه کېږي په ښایست کې هم اضافه کېږي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما درود شریف وایه نو یو حسن دی او یو وسامت دی
یو حسین دی یو وسیم دی. اوس دا خبره به خلیل او حبیب لراولو نو خلیل هغه چاته وای چې هغه سره محبت ډیر زیاتی خو په ځای ولاړی او حبیب هغه ته وای چې هغه سره په هر لحظه کې محبت د بل لحظه نه سیوای. الله پاک ویلی دی وللآخرة خیر لک من الاولى. نو د دین آخرت او دنیا هم مراد دی خو د دین مراد دا هم دی چې هر دور پسې لحظه ستا د پاره د لومړنۍ لحظې نه اوله اوچته ده خیر بهتره ده. نو وی اما ابراهیم فخلیلی و اما انت فحبیبی. او دا دویمه خبره چې کومه ورته کړې ده که نه نو چې د چا په سینه کې زړی هسې د غوښې یو لوتړه نه او زړی پکې په ریشه نو زما په خیال چې اوبه رپیږي سم که نه دی خبرې سره. وی راته وی چې پیغام محمده لا اذکر حتی تذکر معیا. زما ذکر تر هغې نه پوره کېږي تر څو چې زما د نوم سره ستا نوم وانه غشتی شي. نو د کائنات په کم ګوټ کې چې د الله نوم غشتی شي د الله د پیغمبر نوم به غشتی شي. چې د کم لوډ سپیکر نه د اشهد ان لا اله الا الله आवाज راځي اشهد ان محمد رسول الله به سره ویل کېږي ورنه بانګ به نامکمل وي. دا دو شو. او درې مې راته وی چې وجعلت صدور امتك اناجيل يقرؤونها. ما ستا د امت سینې د خپل کتاب د پاره کولو کړی دی. په تیر شوي قومونو کې او امتونو کې مې هیڅ چاله دا توفیق نو ورکړی چې خپل کتاب په یاد کړي. دا صرف ستا د امت خصوصیت دی. نو په موجوده دنیا کې 2.5 اربه عیسایان دي ښه 2.5 اربه او 1 ارب او 1 کروڑه مسلمانان دي. د 1 ارب نه سیوا هندوان دي او چینیان خدای چې ته په خړ سیلاب له وکړي خو ماشي میږي دي خو په اربونو چینیان دي او 1.5 کروڑ یهودیان دي. دا یهودیان چې دي دا ګوره په تعداد کې لږ دي خدای وایي دنیا په پنجو کې گرفتار کړی دا خو دي لږ په تعداد کې 1.5 کروڑ نه 2 کروڑ پورې ټول یهودیان دي او مسلمانان خو 1 ارب او 70 کروڑ دي خو اوس ته نه ګډي جوړي شوي دي ګډي او د هغې نه شرمخان جوړ شوي دي. نو بس یو شرمخ او 200 ګډي هغه چل دی. خو په دې 2.5 اربو عیسایانو کې ګوره څوک دا دعوا نشي کولی چې زه د انجیل حافظ یم ما ته ټول انجیل په یاد دا څوک دعوا نشي کولی. او په 1.5 کروڑ یهودیانو کې څوک د تورات د حفظ دعوا نشي کولی. او په 1 ارب هندوانو کې د وید او د گیتا د یاد دولو دعوا څوک نشي کولی. او سیکانو په کروڑونو دي هغې د ګرنت ته یادولو دعوا نشي کولی. او مسلمانانو خدای ته مې د توبې چې دروازې نه خو ګورو نو 3 پیسان ولاړي. نو دا د پیغمبر پاک ته چې کوم الله پاک خصوصیات بیان کړي نه پای کې دا یو خبره ده چې ما ستا د امت سینې کولو کړي د خپل کتاب د پاره. دا مې د ته 2 خبرې وکړې اوس د ته 3 کومه بس بیا خبره خلاصه ځکه چې نور مولیان هم دي. ها نو بخیر دی بس لګیا خو نه ما اوس د ته 3 کومه او هغه دا چې الله پاک ویلی دی وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. په دنیا کې چې څومره زنده سر دي نو د دې د رزق وعده ما غشته دا د زما په ذمه باندې چې دی له وزر رزق ورکوما. نو چې کله الله وعده کړی ده نو بیا موږ د روزګار ولې کوو. خلک د روزګار ولې کوي څوک دکان کوي او څوک کټي او څوک پټي څوک نوکری کوي څوک څه کوي. دا ځکه چې دا وعده الله کړی ده بېشکه خدا ده چې دنیا کې به دا خلک د اسبابو په میدان کې خپل ځان استعمالی ګورئ. دکان بم کوي زمینداری بم کوي دکانداری بم کوي مزدوری هر څه به کوي خلک او د هغې په نتیجه کې به الله رزق ورکوي. داسې ده دا یو تنو نو بس هغه چې کم دی نو دا اورېدلي وو
چې بس د رزق وعده الله کړی ده نو بس زه خو څه نه کوم بس ما چونکې رزق وعده الله کړی ده نو بس جومات ته راغی او غوټ کې کېناسته وی الله وعده کړی ده او ماله به رزق راکوي نو بس چې امانت روز پې ناره تېره شوه که نه او دا خېټه کې رمباړې شورو شوې بیا پې شپه تېره شوه نو سبا مازدیګر پورې کار خراب شه بیخي نو په دغه ساعت کې اوس چېرته چا یو مجمه راوړه جومات ته ډکه نو اواز یې وکړه چې خدای م خوشحاله که څوک یې وریجې مې راوړي دي نو ته وی چې خدای که ورته وایم چې وایم چې او راوړه نو توکل خرابېږي ما خو توکل کړی دی نو بیا خو توکل خرابېږي او که وایم او که غږ نه کوم نو شي رانه وځي واپس یې وړي نو ټوخي شروع کړه چې د درې ټوخي وکړو که نه نو هغه سړی پوه شه چې دننه څوک ناست دي نو هغه مجمع یې راوړه کېښوده ورته نو وریجې خو وخوړې خو بیا اسمان ته لاس اوچت کړی وی خدای رزق خو دې راکړه خو بیا دې ورپسې وټوخولم ورې بې د ټوخو نه بیا هم میلاو نه شه دا مې ته یو مثال په طور ووي چې الله پاک د رزق وعده اخیستې ده هغه کړې ده ذمه اخیستې ده خو بیا به بني آدم خپل کار کوي دقه شان انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون د قرآن د حفاظت ذمه الله اخیستې ده خو بني آدم به دا کار کوي بني آدم به د ذریعې په طور استعمالیږي الله به حفاظت کوي خدا دا چې بني آدم خپل ځان استعمالی دی خپل اولاد استعمالی دی خپل صلاحیت استعمالی دی خپل مال استعمالی حفاظت والله کوي حسان ابن ثابت رضی الله عنه د پیغمبر پاک یو ښکلی صحابي او شاعر او دونه په پیغمبر پاک ګرانو چې نبی کریم به کله کله هغه ته دا دعا کوله وی اللهم ایده بروح القدس خدایا په جبریل امین باندې د حسان امداد وکړي نو زبردست فی البدی شاعرونو یو ورځ ورته پیغمبر پاک وی حسان ما ته شعر ووایه نو خپل رومیال ورته د منبر د پاسه وغوړو او ورته یې وی دا ځای کښېنه ما ته شعر ووایه او هغه فی البدی شاعر فی البدی دې ته وایي چې بس په هغه سات جوړوي نو هغه کېناسته یو روغه قصیدې ووې خو د هغه قصیدې یو شعر دا و وی مدحت مقالتي بمحمد وما مدحت محمدا بمقالتي ما د پیغمبر پاک صفت په شعر کې د دې دپاره نه دی کړی چې زه به د پیغمبر صفت کوم دغه چې نسبت خاک را با عالم پاک زه خو خورې ما او پیغمبر پاک پاس اسمان دی د هغه صفت خو الله پاک د اسمان نه نازل کړی دی زه به یې څه صفت وکړم دا خو زه د دې دپاره کوم چې زما په دې شعر کې د پیغمبر پاک دا نوم راغلی نو زما شعر به پې ښکلی ښکاري نو ما وی دا تاسو چې خپل بچي د دین ته او د حفظ ته او د قرآن ته را بهر کړل که نه نو ګورې هسې نه چې تاسو وایئ چې مونږ ورته توره وکړه او په دین هم احسان وکړه نه دا د الله احسان په ځان وګڼئ چې توفیق یې دله درکړه چې کوم سړی خپل بچی د دین ته را وقف کړي د الله احسان دی په ځان ومني چې خدای ستا او ستا د دین په ما احسان دی چې زما بچی دې قبول کړه که د پاکستان وزیر اعظم په مونږ خلکو کې چې ته په دې عوامو کې یو سړی داسې راوچت کړي که نه او بویځي او هلته یې په وزیر اعظم هاوس کې په یو دفتر کې کښېني او 10 لکه تنخواه وله ورکوي او دفتر وله ورکړي نو دی به بیا په دې وزیر اعظم احسان ورخیږي چې تا له کار کومه که نه د هغه احسان به په ځان مني چې صاحب تا دپاره خو 25 کروڑ عوام حاضر دي دا خو ستا احسان دی چې زه دې په دې دونه خلکو کې منتخب کړم او دلته دې راوستم نو مونږ په خدای احسان نه کوو الله په مونږ احسان کړی دی چې د دې قرآن دپاره دا ماشومان زمونږ قبول کړي دي نو د دې دویم سټپ اوس دا دی چې دا ما چې ټول په خپل زړه کې اراده وکړي او بوډا بابا نو بس یو امیر صاحب بیان وکړه د تبلیغ بیان یې وکړه نو هغه بابا ورته پاسې د وی بچې زما هغه دغه ولیکه اراده ټکې تیر شوی وی زما هغه دغه ولیکه
نو هغه ورته وایي څه شی 4 میاشتې؟ وایي نه هغه دغه. نو هغه ورته 3 ورځې؟ وایي نه که نه هغه دغه ولیکه. نو هغه وایي چې خدای دې څه یادوي؟ نو هغه بابا ورته وایي بچې هغه شي ولیکه چې هغه خلک یې هسې ولیکي او بیا ځي نه. نو زه وایم ټول هغه دغه وکړئ، یعنې ټول په زړه کې پخه اراده وکړئ. نو بس بیا خو الله ته حواله کړئ. کارونه خو الله کوي، بني ادم خو په ناراستی ښه ښکاري. ټول په زړه کې پخه اراده وکړئ چې زه به د دې زوی نه کلک عالم دین جوړوم. که خیر د رزق وعده خو الله کړې ده. مړه د مولیانو په دنیا کې 2 طبقو سم ډېر خوراک وکړه، سم ډېر او بهترین خوراک 2 طبقو وکړه. آرام شکه ډاکټران خوراک کوي، نه ډاکټران خوراک کولی شي، نه انجینران کولی شي، او نه پروفیسران کولی شي، او نه وکیلان کولی شي، او نه د منسټر صاحب او ټیکټر صاحب. آرام شکه دی خوراک کولی شي. ښه خوراک او ډېر خوراک یا طالبانو وکړه یا تبلیغیانو وکړه. ښه ټیټاچ خوراک کوي. په دنیا کې خو دغه یو خېټه ده. دا مفتی تقي صاحب دی الله پاک په دواړه جانه خوشحاله کړي. وی ما یو سړی راغی، وی ما ته وی چې تاسو د هلکانو باندې دا دونه سبقونه د مدرسه کې ووایه که نه نو دوی به بیا خوري څه. نو وی ما ورته وی چې مصیبت خو هم دا دی که نه چې کله دوی سبق وایي نو تاسو وایه چې دوی به بیا خوري څه، چې کله فارغ شي نو بیا وایي مولیان ډېره خوري. نو په یو کې د نه خلاصېږو. نو د مولا یو څو خصوصیات د تویم، بس ما ته دا قاری صاحب بد ګوري چې بس کا یو مې په خپل زندګۍ کې ما نه دی لیدلی طلاقي مولا مې چېرته نه لیدلی. تاسو لیدلی چې مولا ښځې له طلاق ورکړي؟ سوال نه پیدا کېږي، هغه نعمت غیر مترقبه پیدا کړې ده. دا هغه څه کار دی چې طلاق ورکوي؟ مولا چې ته ښځې له طلاق نه ورکوي، همیشه د دویمې په چکر کې ګورې، همیشه په دې ته دا شی بند کړه مړه په ښځو مولې خرابه خو مولا همیشه د دویمې په چکر کې. مولا چې د ښځې له طلاق نه ورکړی، دا یاد ساتئ چې ته ډېر شاز نادر کیس به په 100,000 کې به چېرته په 50,000 کې به یو مولا یې چېرته. یا نمبر 1. دویمه خبره، مولا چې ته ماسخوتن اوږې نه دی اوده شوی، په دې ټولو خلکو لوږه تېرېږي، په مولا لوږه نه راځي. نمبر 3، مولا مې چېرته پوډري چرسي بنګي نه لیدلې چې عالم دین دی او چرس دې څکي، بنګ دې څکي، پوډر دې څکي، آیس دې څکي، دا مې چېرته نه لیدلې. تاسو که لیدلي ما ته پته نشته. او په دې کمپلیکس هسپتال کې چرسیان پوډریان ډاکټران شته، ما ته معلوم دی چې چرس هم څکي او ښه ډاکټر هم دی. آیس کی ایسی مولا مې چېرته نه لیدلی. مولیان مې چېرته نه دي لیدلي چې د تنخوا د سیوا کولو دپاره په کالج چوک کې ټیرونه سوځولي او احتجاجي مظاهرې چې مولیان احتجاج کوي، اړتال دی چې موږ نور امامتي نه ورکوو، موږ له تنخوا سیوا کوي. نه سپوره به خورو، سپوره به خورو، نه به خورو، خپله ډیوټي به کوو. نرتوب خو دا دی په ډاکټرانو، انجینرانو، پروفیسرانو، وکیلانو چې لږه پیچ د رزق بندېږي نو زر راوځي میدان ته او سړکونه بندوي، او دی به سپوره به خورو. په پردي سوزکي پورې بنښتې ما خپله ډیوټۍ له به ځان رسومه. تاسو وګورئ د مولا په کار کې چوټي وي، د اختر پر ورځ دی ډیوټۍ له ځان رسوي، د جمعې پر ورځ ځان، د جمعې پر ورځ خو د ټولو نه ګرانه کار دی. نو دا مسله ده چې د رزق نه به خدای نه پاتې کوي. ښه موږ دا هم نه دی ویلی چې دا دنیایي سبق پې مه وایې، وایې دی وایي دنیایي سبق دی وایي که نه، خو چې د زړه نه سړی دا اراده وکړي چې زه به په خپل اولاد کې که خیر یو بچی علم ته وباسم او دی به د خدای د دین عالم وي، نو بس دا باقي زامن به د دنیا وګټي او دا یو به د که خیر قبر او آخرت وګټي. ټولو خوښه ده که خیر. بس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.